د عرفې روژه د سعودي په حساب سره ونیسو او کنه د خپل ملک په حساب سره ونیسو. دا یو داسې پوښتنه ده چې د زمانې نه را روانه ده. یو زمانې نه ده خلک په دې تردد کې دي چې اوس کوم خوا د سړی فیصله وکړي. بیا هر سړی خپل مرزي مطابق څوک په یو خوا باندې څوک بل خوا باندې فیصله وکړي. عرفه هغه ورځ ده چې د لوی اختر نه راشاتنه ورځ، نهمه ذوالحجه، چې هغې ته عرفې ورځ ویلی شي. په دغه ورځ باندې خلک د روژې نیولو اهتمام کوي ځکه چې په حدیث کې فضیلت راغلی. هغې متعلق بیا کله خبره وکړو. به هر حال خو اوس مونږ سوال دا دی چې مونږ دغه روژه د سعودي په حساب سره ونیسو او کنه د خپل ملک په حساب سره ونیسو. تاسو ته به زه اول د عرفې وجه تسمیه بیان کم چې دی ورځې ته عرفه ولې ویلی شي. هغې نه وروسته به تاسو خپله فیصله وکړئ چې اوس مونږ ته د هغې سره روژه نیول پکار دي او کنه خپل وطن سره روژه نیول پکار دي، یعنې چې دلته کوم یو تاریخ. به هر حال علماو د عرفې وجه تسمیه باره کې څلور وجې لیکلي دي چې عرفې ته عرفه ولې وایي. نو څلور وجې لیکلي دي. اوله وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام په اتمه ذوالحجه باندې خوب ولیدو چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام په چاړې سره ذبحه کوي او د انبیاء کرامو خوبونه چې کومي هغه حقیقت وي. نو ګویا کې دا یو حکم و چې ته خپل زوی ذبحه کا. نو چې کله را بیداره شو د خوب نه دغه حالات کیفیت ورته رایات نو ډیر عجیبه غونډه ورته ښکارا شو چې زه خپل زوی په چاړه باندې ذبحه کما. داسې تردد غونډه ولک شک غونډه ورته. نو دی ولینه انتظار وکړو چې کله سبا ورشو نهمه ذوالحجه شو بیا یې دغه شان د خوب ولیدلو. چې کله بیا خوب ولیدلو نو په دغه نهمه ذوالحجه باندې ابراهیم علیه السلام ته د دې خبرې معرفت حاصل شو چې دا خوب حقیقت دی او د الله رب العزت طرف نه دی، شیطان طرف نه دی. نو دغه معرفت حاصلېدو په وجه باندې دغه ورځ ته عرفه ویلی شي. دویمه وجه علماو دا لیکلې ده چې چونکې په دغه ورځ باندې حجاج کرام عرفات میدان کې وقوف کوي، وقوف عرفه چې ورته ویل شي. نهمه ذوالحجه باندې حجاج کرام عرفات میدان ته راځي، دغلته وقوف کوي، دغلته کې لږ وخت تیری. نو دغه بنیاد باندې د ورځې ته عرفه ویل شي. او درېمه وجه علماو ذکر کړې ده چې دغه نهمه ذوالحجه ورځ باندې جبرئیل امین علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته د حج ټول مناسک او معرفت ورکړیو. د حج ټول مناسک تور طریقه چې کوم شیانو د هغې چلې ورښودلې وي، هغه خبرې ورښودلې وي. نو په دې وجه باندې دغه ورځې ته عرفه ویلی شي. او یو څلورمه وجه علماو دا هم لیکلې ده چې په دغه ورځ باندې د حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام د دې دواړو خپل منځ کې تعارف شوی و. په دې وجه باندې دغه ورځې ته عرفه ویلی شي. چې کله په دغه څلورو خبرو باندې ته پوه شولې نو هغې نه وروسته ستا لپاره فیصله اسانه شوله. ځکه چې مونږ او تاسو په ذهن کې د دغه اشکال دغه تردد چې وي چې د سعودي په حساب ونیسو که دیز په حساب سره ونیسو، هغه د یو وجې نه وي. هغه وجه دا ده چې مونږ او تاسو په ذهن کې دا دي چې عرفه هغې ورځې ته ویلی شي، یعنې دا وجه رسمیه چې کوم ده عرفه هغې ورځې ته وایي چې په کوم ورځ باندې حجاج کرام په عرفات کې وقوف کوي. یعنی مونږ صرف او صرف دغه یو وجه په ذهن کې د دغه وجه نه مونږ دغه شک کیو چې اوس د غزي حساب سره ونیسو که دې حساب سره ونیسو. ځکه چې الته کوم ورځ باندې وقوف عرفه کېږي الته دلته زمونږ اتمه ذوالحجه، نو بیا خو نهمه ذوالحجه شوه نه، یوم عرفه نه شوله او یوم عرفه خو نهمه ذوالحجې ته وایي. نو زمونږ په ذهن کې دغه تردد په دې وجه نه دی. نو او علما فرمایي چې دغه عرفه ویلو صرف دغه وجه نه ده بلکې دین علاوه هم درې وجې دي. نو چې کله دین علاوه هم درې وجې دي نو علما او فقهاو دا فیصله وکړله چې کوم یو انسان په کوم ځای کې اوسیږي، چې کوم ملک کې اوسیږي، هغه ځای په حساب سره چې کله هم نهمه ذوالحجه وه نو هغې ته یوم عرفه ویلی شي او هماغه ورځ باید چې دغه انسان روژه ونیسي. ضروري نه ده چې خامخا په دغه ورځ باندې په سعودي کې هم نهمه ذوالحجه وي، یعنې د حاجیانو وقوف عرفه، دا ضروري نه ده. که الته وقوف عرفه وه او که نه وه، خپل ملک چې کله هم نهمه ذوالحجه وه دغه ستا دپاره یوم عرفه ده، همدغه ورځ باندې د روژې اهتمام کول پکار دي.